او تاسو لږ سوچ وکړو چې نن سبا د دغه دیني مدرسو خلاف هر قسمه پراپیګنډي کیږي، نوي اعتراضات کیږي. د اسلام او مسلمانانو آبادی دشمن یهود او نصارا د مسلمانانو مدارس و مساجد او دینی مراکز ټارګټ کوي او زمونږ د اسلام دشمن حکومت د هغه ملګرتیا کوي. ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه بحظ وافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اساتذہ کرام او زماد مدرسہ تحفیظ القرآن والتجوید هم سبق او هم سفر ملګرو او د بارنا راغلو میلمنو او پستیج ناست علماء کرام، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن زما د تقریر موضوع ډیرا اهمه، اکرمه، افضله، اعلا و بالا ده، یعنی د دینی مدرسو اهمیت او ضرورت. معزز سامعین، اسلامی معاشره کې د مدرسو ډیر لوی کردار دی. یو انسان هم د دې خبرې نه انکار نشي کولی چې د دې دینی مدرسو په ذریعه نه صرف معاشره اسلامی جوړیږي بلکې د دې په وجه خو اخلاق والا د دین داغیان تیاریږي. د اسلامی علومو د اشاعت او ترویج سره سره په اسلامی معاشره کې د مدرسو ډیر لوی او اهم کار دی. دا خبره د نور پشان ښکاره ده چې اسلامی معاشره پر امن معاشره د قرآن او حدیث د علم نه بغیر د دې بقا او قیام تصور هم نشي کېدی. قرآن او حدیث او د دې علم د بهترین معاشره اهمه حصه ده. د دې نه علاوه د مدرسو کردار دی چې قرآن او حدیث او علوم نبوي صلی الله علیه وسلم په اسلامی معاشره کې د قرآن او حدیث او علوم نبوي صلی الله علیه وسلم ماهرین ورکوي چې هغوی بیا په ټوله دنیا کې ډیر په اعلا او احسن طریقې سره د الله دین رسوي. الحمدلله دغه مدارس د قوم په دغه خدمات کې 100% نه وي نو ډیر ښه ده پورې هو کامیاب دي. حقیقت دا دی چې نن سبا پاکستان او هندوستان کې دینی حق رڼا هر طرف ته په نظر راځي. دا د دغې مدرسو په برکت د یوې وړوکې مدرسې نه واخله د یوې غټې جامعې پورې ټول مدارس یو شان نصاب، یو شان تعلیم، یو شان طریقه کار مطابق چلیږي او ټولې دنیا ته پیدا ورکوي. ټول وایه سبحان الله. سامعین محترم، مونږه او تاسو سامعین مونږه او تاسو د خپلو اکابرو اسلافو او مشرانو تاریخ وګورو چې هغوی د دغې ظالمانو د ظلمونو باوجود خپل کار ډیر په اعلا او احسن طریقې سره کړی دی او کوي. د دغې مدرسو په وجه الحمدلله بدعات، رسومات، خرافات ختم شو. د دغې مدرسو په ځلا درس و تدریس په میدان کې، تبلیغ په میدان کې، سیاست په میدان کې، تصوف او بیعت په میدان کې، تصنیف او تعلیب په میدان کې، الغرض دا په هر میدان کې قوم او ملک خدمت کوي. د دین علاوه د مدارسو فارغ شده علماء کرام د هر قسمه فتنې، ظلم، جبر مقابله کړې ده او انګریزان یې په تیښته مجبور کړي دي. زنده او تازه مثالي افغانستان دی چې 52 ملکونو پوځیانو ته عبرتناک شکست ورکړی دی. حاضرین گرامی، دغی مدرسو پزرگون مفسرین، محدثین، مفتیان کرام، متکلمین، محققین، مناظرین، معلمین، مبلغین، مورخین، مدبرین، مفکرین، مقررین، سیاستدان، صحافیان، شاعران او ماهرین تیار کړي او قوم ته ورکړي. ټول یو ځل بیا وایه سبحان الله. سعودي عرب په یو کال کې 4000 حفاظ تیاروي. د وفاق المدارس د اعداد شمار مطابق پاکستان په دې یو کال کې 72000 حفاظ تیار کړي دي. الله کریم دې د مدرسه تحفیظ القرآن والتجوید سره سره ټول مدارس شاد او آباد لري. زه دا خپل تقریر په دې یو شعر سره ختمول غواړم.
ترڅو چې مدرسې او جماعتونه محفوظ نه وي ترڅو چې مدرسې او جماعتونه محفوظ نه وي یقین مې د وطن په ازادۍ نه پاتې کېږي. وما